تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة سجدہ مصحف کې دا 22 نمبر سورت دی. نزول کې دا 15 دی. نازل شوی دی پس د سورت مومنون نه. ربط د مخکې سره داو. مخکې سورت کې ردو د شرک، په دې صورت کې رد کیا په شفاعت باندې. په اول صورت کې اثبات د توحید په دلایل ثلاثه سره، په دې کې رد کیا په شرک باندې. دا د صورت نفی د شفاعت قهریه. خلاصه صورت دا تقسیم د دوو بابونو لره. اول بابا 30 نمبر آیات پورې دی. په دې کې ترغیب ورکوي قرآن ته، زورنه ده منکرینو لره. 3 دلایل دی. بیا زجر دی په انکار د آخرت او تخفیف اخروی او بشارت د مؤمنانو لره. الف لام میم. الله پوهیږي په معنی د دې حروفو باندې. تنزیل الکتاب، نازلېدله د دې قرآن. لا ریب فی، شکه نشته دی په دې کې. من رب العالمین، د طرفه د رب نه مخلوقاتو نه دي. ام یقولون، بلکې دا خلک وای افتراو چې د ځانه جوړ کړی دی پیغمبر دی قرآن لره. بل هو الحق، بلکې دا قرآن حق دی. من ربک، ستا د رب د طرفه. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، چې ویری تا پیغمبره داسې قوم لره ما اتاهم چې نو راغلی دی ولره من نذیر نیرونکي من قبلک ستا نه مخکې. لعلهم یهتدون، د دې دپاره چې دی سمه لار بیاموزي. الله الذي، الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونو لره والارض او ځمکې لره وما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي فی 6 ایام په مقدار د 6 ورځو کې. ثم استوى علی العرش، بیا برابر شوی دی فارش باندې. دا د متشابهاتو نه دي، ایمان په لازم دی څنګه چې د شان سره مناسبه ده. ما لکم نشتا تاسو لرا من دونه ما سوا د الله نه من ولی څوک دوست ولا شفیع او نه سفارشي. افلا تتذکرون، تاسو دومره د نصیحت نه کار نه لئ. دویم دلیل وی یدبر الامر، انتظام چلیا د ټولو کارونو. من السماء، د بارانه د دنیا کارونو او د اسمان د کارونو انتظام چلی د بارانه. الى الارض، ځمکې ته. ثم یعرج الیه، بیا خیجی دغه الله ته فی یومین، په داسې ورځ کان مقدارها 1000 سنه، چې دی مقدار د هغې 1000 سنه 1000 کلونه. مما د هغه ورځو نه تعدون چې تاسو شمارئ. دین مراد څه دی؟ د دین مراد د دنیا کارونو نظام چلی.
بیا چې کله الله ته خیجی نو په ورځ قیامت باندې به د هغې ورځه مقدار 1000 کلونه وي. بیا معارج کې وایي سورت معارج آکیا 50,000 کاله ده 50,000 سنه. آج کې به بیا جواب وکړو تعرض نشته. سعید ابن مسیب وایه چې لا ندري بتفاوت هذا المقدار. آیات د معارج 50,000 کاله هغه ورځ د قیامت ته په خلاف د دې آیات باندې چې د دې دا خیجی کنه اسمان ته بر الله ته خیجی نو دا دومره مقدار دی لکه 1000 کاله. زمونږه په شمار باندې چې مونږه خیجو نو 1000 کلونه 1000 سنتین 1000 کاله کې به دا مقدار ته وخیجي. یا بعضې ویا دا مقداره ضمیره دا راجع دی دا د اسمان ته راجع دی، یعنی دا تدبیره دا خیجی اسمان ته په 1000 کاله کې. بعض وی جبریل ته چې جبریل علیه السلام خیجی په دومره مقدار کې چې 1000 کاله فاصله وي دومره ټیم لګي. دا ورځونه چې منګې شمارو ذالک عالم الغیب دا ذاته پوی دی په پټو باندې و شاد او په ښکارو العزیز زورور ذات دی رحیم رحم کوونکی دی. دریم دلیل ویا الذي الله ذات احسن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر یو شی لرا خلقه پیدایش داغه. عبدالله بن عباس احسن په معنا د احکمه یا په معنا د حسن باندې دی چې خسته کړی دی هر یو شی لرا خلقه پیدایش داغه. وابدا خلق الانسان من تین او شروع کړی لا د پیدایش د انسان د خټینه. ثم جعل نسله من سلاله بے پیدا کړی دی نسل د انسان من سلاله دا خالص خټی من ماء مهین داغه اوبو سپکونه. ثم سواه بیا برابر کړی دی الله د انسان لرا ونفخ فیه او پوکی کړی دی پی پدې کې من روحه د روح خپلنا. وجعل لكم السمع الله در کړی دی تاسو لرا غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه. قلیلا ما تشکرون ډېر لږه شکر ایستونکي وی. وقالو ویل به د یا ایدا ضللنا کله چې منګه ورک شلو فی الارض په ځمکه اینا لفی خلق جدید نو آیا منګه به په نوي پیدایش پیدا کیږو. بل هم بلکې د یا بلقاء ربهم په ملاقات در خپل باندې کافرون انکار کوونکي دي. قلت وا پیغمبره یتوفاکم روح اخلی ستاسونه ملک الموت آغا ملکه چې مقرر شوی دی په مرګ الذي آغا وکل بکما چې مقرر کړی شوی دی په تاسو. ثم الى ربکم بیا بر خپل ته ترجعون واپس کړی شئ. ولو ترا کتوین مخاطبه اذ المجرمون کلا چې جرم کوونکي ناکسو رؤوسهم ښکته کوونکي وي خپله سرونو لرا عند ربهم په دربار د رب کې. وای با ربنا ای زمونږ رب ابصرنا منګه ولیدل وسمعنا منګه واورېدل فرجعنا منګه واپس کا نعمل منګ به عمل کو صالحا نیک انا موقنون یقینا منګه یقین کوونکي وو. ولو شئنا لایکو منګه وواړو لاتینا کل نفس وربکو لای منګ به ورکړی وی هر یو بنده لرا هدا او هدایت. هداها هدایت د دغه نفس ولكن حق القول لیکن ثابت شوی دا وینا د عذاب منی زما له طرف الله وی
لاملأن جهنم چې خامخا به زړه کومه جهنم لره من الجنة د پیریانو نه والناس او د خلکو اجمعین د ټولو نه. فذوقوا وڅکئ دا عذاب بما نسیتم لقاء یومکم د دې وجې نه چې تاسو پرېښیو عقیده لقاء یومکم د ملاقات د ورځې ستاسو هاده چې دا ده انا نسیناکم یقینا موږ به پرېږدو تاسو لره. وذوقوا عذاب الخلد وڅکئ عذاب د همیشګرۍ بما کنتم تعملون په سبب دا څه چې تاسو کوم عملونه کول. انما یؤمن بآیاتنا یقینا ایمان راوړیا زموږ په آیاتونو باندې الذین کسان اذا ذکروا بها کله چې نصیحت ورکړی شي بها په د آیاتونو باندې خروا نو دوی پرېوځي سجدا په سجده وسبحوا او پاکی بیانیا بحمد ربهم د ستاینې در خپل وهم لا یستکبرون او دی لوی والم نه کوي. تتجافا جنوبهم الله وی په ډډه وي اړخونه د دې ولې المضاجع د بسترونه یدعون ربهم رابلي هر خپله خوفا په ویره وطمع او په تمې سره یعنې ویرېږي چې دا عبادت زما قبلیږي کنه. ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغه مال نه چې موږ ورکړی دی دیو لره خرج کوي د الله په لاره. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین فلا تعلم پته نه لګي نفس یو بنده ته ما اخفي لهم ما د هغه نعمتونو اخفي لهم چې پټه ساتلی شوي دي دیو دپاره من قرة اعین د سترګو د یخوالي نه جزاء بما كانوا یعملون دا بدله ده دا څه چې دی کوم عملونه کول. افمن کان مؤمنا یا څوک چې مؤمن وي کمن کان فاسقا دا د هغه په شان دی چې هغه فاسق او نافرمانه وي. لا یستوون لا نه دي برابر دا دواړه. اما الذین لا یا خلکه چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی نیک فلهم لای دیو لرا جنات المأوا باغونه د همیشګرۍ دي نزلا یا د باغونو ټیکانه ده یا باغونه د اوسېدلو دي نزلا میلمستیا ده بما کانوا یعملون په سبب د هغه څه چې دی کوم عملونه کول. واما الذین کسان فسقوا چې نافرماني کړې ده فمأواهم النار لای ټیکانه د دې اور دی کلما ارادو هر کله چې د اراده لري ان یخرجوا منها چې وځي د دې نه اعیدوا فیها واپس بکړی شي په دې اور کې وقیل لهم وویلی شي دیو ته ذوقوا وڅکئ عذاب النار عذاب د اور الذي هغه کنتم به تکذبون چې تاسو ویه په هغې پسې تکذیب کوونکي. ولنذیقنهم او خامخا به موږ وڅکو دیو ته من العذاب د عذاب الادنا نږدې نه یا من العذاب الادنا د هغه عذاب کم نه چې اثبات د عذاب قبر دی. ابن کثیر وی دون العذاب الاکبر مخکې د هغه عذاب لوی نه کم عذاب دی ورته وڅکو مخکې د لوی عذاب نه یعنې د قبر د عذاب به وڅکو دی ورته مخکې د آخرت د عذاب نه لعلهم یرجعون د دې دپاره چې دی واپس شي. ومن اظلم څوک دی لوی ظالم ممن دا چا نه ذکر بآیات ربه چې نصیحت وله ورکړی شي په آیاتونو د ربه ثم اعرض عنها بیا مخړی د هغې نه انا من المجرمین منتقمون یقینا منګه من المجرمین د مجرمینو نه منتقمون بدله اخیستونکي یو. ولقد آتینا موسی الکتاب دویم باب دی د اخیره پورې دې کې دلیل نقلي دی د کتاب د موسی علیه السلام نه
ولقد آتینا موسی الکتاب الله منګه ورکړیو موسی علیه السلام له تورات فلا تکن تمکیگا فی مریتین په شک کې من لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام نه چې سا سره شوی په اسمان کې دانا په شک کې مکیگا یا مکیگا په شک کې من لقائه د ملاقات نه فی القیامه په قیامت کې یا مکیگا په شک کې من لقائه د قبولیت د موسی علیه السلام نه تورات لرا یعنی هغه قبول کړو یا فلا تکن تمکیگا فی مریتین په شک کې من لقائه د مصائبنا چې کم راغلیو په موسی علیه السلام وجعلناه منګه ګرځولیو د دې لرا دی کتاب لرا یا دی موسی علیه السلام لا هدن هدایت لی بنی اسرائیل لا وجعلنا من ملای منگا گرزولیو زند دیونا امتن مشران یهدون بی امرنا چه دی بارا بلل خلق لرا بی امرنا زمان په حکم لما صبرو هر کلا چه دی صبر وکړلو نو منگا لای مشران مقرر علماء فقها د دیونا انبیاء وکانو دیا بی آیاتنا پایتونو زمان بانی یوقینون ایقین کون کی ان ربک ایقینا ربستاک هو یفصلو بینهم داو پیسلو کی ددی پا مابین کی یوم القیامه پورز قیامت فیما پاس کی کانو چو دیا پی پاکی اختلافون اختلاف کون کی اولم یهدی لهم آیا نداخ کار شوی دیو تا کم اهلکنا سمر لا منگا لا کڑی دی من قبلی مخید دیونا من القرون پیڑو والا یمشون دی گرزیا پی مساکنیم پا زین دو سیدلو داغوی کی ان فی ذالک اقینم پا دی کلا آیات نخید قدرت دی افلا یسمعون آیا دی ناوریا پاوری دلو دا قبول تیا سرا اولم یرا ولای دین گوری انا نسوق الماء من چلو بو لرا الى الارض الجرز اغا زمکیا الجرز وچتا ونخرج بی منگراو باسو دی پزریا بانی زرا پسلونا تاکلو منو نعمهما چخری منو داغین نعمو دنگر دیو وان پسم مودیا پخپلا باندی افلا یبصرون لای دی زن نپویکی ويقولون دیوائی متا هذا الفتح کل بیادا فتحا یا کل بیادا پیسلا پا قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتینی وی قولتوایا یوم الفتح ورز د پیسلی لا ينفع الذین پیدا بنور کیا کسان لرا چی کپری کڑی دی ایمانوهم ایمان د دیو ولا منذرون او نبا دیو لمحلت ورکڑیش یو نبا دیو توکتلیشی در رحمت پا نظر فآردانهم مخواروا ددیونا وانتظر و انتظار کوا انهم منتظرون یقیننا دیما انتظار کون کی دی امتیازات در صورت دا ذکر آدم ابدا دا ابتدا دا خلق الناس وکالتا توکیل دا ملک الموتو ذکر دا ایمو دا بنی اسرائیل و تفریقوا پا ما بین دا مومن و دا کافر کی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين سورة احزاب مصحف کې دا 33 نمبر سورت دی او نزول کې دا نبی سورت دی رابط دا مخی سره دا مخی یا سورت کی نپی دا شفاعت قهریه و پدې کې یا درې مسلې دي ام دغه مسله دا دغه د پاره درې مثالونه دي اول کې یا مسله د توحید وا پدې کې تیزی ورکیا مؤمنانو لرا پیغمبر لرا په توحید باندې منکای مؤمنانو لرا د مداهنت نه مخکې صورت کې اراد او عقاید او باطلو پدې کې رد یا پر رسومات او باطلو دا د صورت دا تیزی ورکیا په تبلیغ او تیزی ورکیا مومن لرا په اطاعت الله پر رسول باندې
خلاصه سورت داوا تقسیم د یاد څلوره ابواب له اول باب نه هم نمبر آته پورې دی کې داوا د سورت خطابات دیا پیغمبر او خطاب دیا مؤمنانو ته امثله دیا داغیا تعلق د توحید سره اتباع سنت سره دی یا ایها النبی پیغمبران اتق الله همیشګری وکا په تقوا باندې اتق الله معنا څه ده دومره تقوا همیشه دا تقوا اختیار کا په دې باندې برقرار قائم اوسېږه ولا تطع الکافرین او تابعداري مکوه د کافرانو والمنافقین او د منافقانو دا مکوه دا آیات راغلیو دا مشرکینو په باره کې لکه ابو سفیان او اکرمه بن ابي جهل او بالاعور عمر ابن سفیان السلمي مدینه منوره ترال عبد الله بن ابي خواله ورله دا سردار د منافقو پس هغه چې جنگ د احد شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوله امان ور کړو په امن باندې راغلیو دې د پارال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرو کې رسول عبد الله بن سعد بن ابي سرا او طامت ابن عبيرقه د دیو سره مرګري شورال رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته عمر رضی الله تعالی عنہ نو دیا تذکره شروع کړه د خپل الہو او دی ویلا چې یاره منګه نور سنو صرف ته دومره دا خبره ومنه پیغمبره چې دیا سپارش وکیا الله په دربار کې په ورځ د قیامت منګ به تافرید وا خپل علاقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره ګرانه ولګېدې یو روایت کې راځي چې زمونږ د الہو تایید وکا دیو ته خو وایا چې او د دیو عبادت هم شته موږ به سره کلمه د توحید ومنو عمر رضی الله تعالی عنہ ویلا د الله پیغمبر اجازت لاله را کوج نه مدا خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمر ما ولا پناه ور کړی د امان بیا عمر ته ویلا هو زیا ویل د الله نه دی پتا سو غضب د الله عمر رضی الله تعالی عنہ ته حکم کوil د مدینه نه بهر کا وی باسا الله د آیات راولېګو یا ایو نبی پیغمبر اتق الله همیشګری وکا په تقوا باندې ولا تطع الکافرین او تابعداري مکوه د کافرانو والمنافقین د منافقانو ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی په ذات حکمت والا دی واتبع روان شه ما پات صبري وحی لیک چتا ته وحی کولې شي من رب کار طرف درفسانا ان الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله تعالی پات سبانی جتا سه کوي خبردار دی څلورم امر دی وتوکل علی الله او بر وسوکا په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز او ذمہوار ما جعل الله لرجل من قلبين دا سوال مثال دی دیا چې دعوت ورکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لره د خپل معبودانو الله ویا ګورا د یو انسان په ځل کې ما د وزړونه نه دی پیدا کړی چې یو کې محبت د الله په بل کې محبت د غیر الله ویا نه دانشته دی کفر او شرکان نه جمع کیږي بدعات او سنت نه جمع کیږي نو دا قرانګیا چې د یو سړیا په ځل کې د یو سړیا په سینه کې ادوا زړونه نه نو د یو بنیاد ما دوا له نشي جوړېدلې دوا خدایانی نشي جوړې ما جعل الله نه پیدا کړل الله تعالی لرجل یو سړی لرا من قلبین دوا زړونه په جو په سینه کې په سینه داږي کې
نو دا قرنګیا دوه الها الله نه دي پیدا کړي، دوه الها نشته د انسان. وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن امهاتکم، دا دویم مثال دی او پر رسم جاهلی باندې رد کوي. وما جعل ازواجکم او ندی ګرځولې الله تعالی ستاسو بیبیانې اللائي هغه بیبیانې تظاهرون منهن چې تاسو زهار کړی د هغوی سره امهاتکم دا ستاسو میندې دي. دا به صورت مجادله کې راشي. په زمانه د جاهلیت کې به چې یو سړی به ویل ښځې ته چې انت علیه کظهر امي، چې تا په ما باندې د مور د ملا په شانتې یې، نو دا پې د ابدالابد دپاره حرامه وه. دا رسم الله مات او دا زهار دی چې داسې ویه خو به دې خبره پښیمانه دی، نو د هغې خپله کفاره ده ورجو ده. صورت مجادله کې را روانه ده، هلته تفصیل بیا کوو. دریم مثال وایي وما جعل ادعیاکم او نه دې ګرځولي ستاسو را بللی شوي ابناکم زامن ستاسو. یو سړی دی او د هغه پلار معلوم دی او ته ورته وې ای بچیه، نو چې بچی دی ورته ووایه نو دا ستا بچی نه دی حقیقي. په زمانه د جاهلیت کې دا مسله وه چې چا به چا ته بچی ووایه او زوی به یې ورته ووایه، نو بیا به د حقیقي زوی په شان ګڼلو. خو چېرته به دا انسان یا مړ شلو او یا به دا ښځه طلاقه کړه، نو دا به په زمانه د جاهلیت کې نه هغه څه ویل دا د زوی ښځه ده، حالانکې هغه به حقیقت کې زوی نه و. هسې یې مو بولا بیټا چې ورته وایي په خوله ویلی شوی بچ. الله په دې رسم رد وکړه چې دا ګوره ستاسو حقیقي بچي نه دي. ذالکم قولکم، دا ستاسو وینا ده، ستاسو وینا ده بافواهکم په خولو باندې. والله یقول، الله تعالی وایي الحق حق وهو یهدي السبیل، او د الله تعالی رسول کیا سمې لارې ته. ادعوهم رو بلیا دی ولرا لآبائهم د پلرونو په نومونو باندې، لارې چې دی د هغه نومو ته وایه. عبدالله بن عمر وی منگ با زید تا، زید ابن محمد و زید ابن محمد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زویوالی نیولی، دا غلام د پیغمبر علیه السلام او دا را دغه شوی و دا چا غلو ډاکوانو نیولی او بیا خرج شوی. نو دا رسول الله سره بیا چې کله پلارونو ته پته ولګېدله او خاندان ته، نو پلار یې پسې لیونی شوی و، اشعار به یې ویله ګرځېدلو پسې. بیا راغی او چا وله پته ورکړه چې دلته یو سړی دی او د هغې سره پیغمبر سره د نبوت دعوی کړې ده، د هغې سره دی. نو چې کله راله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، پیغمبر علیه السلام ولا اختیار ورکو چې په زور به نه به وي او نور له اختیار دی. زید چې راوس پوښتنې ته وکړه، وی زه پیغمبر باندې ترجیح پلار له نه ورکومه، د پلار نوم یې حارثه و. وی دا سړی زه د پلار په شان د پیغمبر په شان نشم موندلی. پیغمبر علیه السلام آزاد کو او دې ته به بچی به ورته وه. نو دا مشهور شوله په زید بن محمد باندې. نو عبدالله بن عمر ویا چې دا آیت کله راغلی چې ادعوهم لآبائهم، روی بلیا دی ولرا د پلرونو په نومونو باندې. نو بیا به ورته وویل زید بن حارثه وه، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم به متنوع او په دې باندې اجماع ده د مفسرینو چې دا آیت راغلی په باره د زید کې. هو اقسط عند الله، دا ډیره برابره خبره وي په نزد الله باندې. فإن لم تعلموا، کو تاسو یې نه پېژنئ اباهم پلرونه، اخوانکم فی الدین، نو دا ستاسو ورونه دي دینیه.
او موالیکم او آزاد کرده غلامان دیا. بیاو تا مولا ووا یاو تا اخی ووا اخو رور و تا ووا ولیا دام په دین کې ورونه دي یا مزاد کرده غلامان دي. ولیس علیکم نشده پتا سبانی جناحن گناہ فیما اخطأتم به آج تاسو خطا شیا په دینم کې د خطا د وجنې د پلار نوم یاد نکیو د بل چا نوم متیاد کی. ولکن ما تعمدت قلوبکم لگین گناه د باندې څه ده چې قصې وکړي زړونه ستاسو او قصدان ورته د پلار نه ما سوا د بل چا نوم ووایه. حدیث کې راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من ادعا الی غیر ابیه کو چا دعوه وکړله خپل ځان منسوب کو د خپل پلار نه ما سوا بل چاته او د ته پته ده چې دا زما پلار نه دی نو فالجنت علیه حرام په دې سړي جنت حرام دی. چې پلار د معلوم دی او هغه خپل پلار نه یادیا او بل سړی یادیا چې دا مې پلار دی نو په ده باندې جنت حرام دی ویه. لیکن گناه د باندې الله چې قص کړی زړونو ستاسو وکان الله دی الله تعالی غفورا بخونکې رحیمه رحم کوونکې. خطاب دی وسه مؤمنانو ته دا مخکې خطاباتو څلور پیغمبر ته النبی اولی بالمؤمنین دا پیغمبر اولا بالمؤمنین ډیر نږدې دی مؤمنانو ته مینن پوسیم د دیو د ځانونو نه. اولا دا ډیر نږدې دی او ډیر ورته ګران دی مؤمنانو ته د خپلو ځانونو نه. دا وازواجه او بیبیانې د دې پیغمبره امهاتهم دا وازواجو او بیبیانې د دې پیغمبر امهاتهم دا میندې دي د دې امت. په څه کې میندې دي؟ په عظمت کې، په شفقت کې، یا په احترام کې، نه په میراث کې. میراث یې نه نشي وړلی چې د پیغمبر بیبي مړه ده یا ستا د امتي نه میراث نشي وړلی. نه د عظمت په نظر به ورته ګورې لکه مور ته. شفقت د دې بیبیانو داسې دی په امت باندې لکه د موره په بچي باندې. احترام یې داسې فرض دی لکه د موره چې څنګه فرض دی نو داسې پیغمبر د بیبیانو احترام دی فرض. بیا ګوره شیعه وی کنه شیعه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا ژوندی دی. دوه وجې وی. یو وجه دا وی دا ځکه ژوندی دی چې د پیغمبره د بیبیانو سره وی نکاح حرامه ده. یو خبره دا که نو وی د ژوندیا د بیبي سره نکاح حرامه ده. دویمه خبره دا که وی د پیغمبره میراث نه دی تقسیم شوی. پیغمبر چې کم مال دی میراث تا وی نه دی تقسیم. نو بیا پکې بل یو جماعت دی ډله ده هغه وی میراث یې تقسیمېدل خو صحابه و پې ډاکه والي وی کوم چې نږدې صحابه و نو عمر یادی ابوبکر یادی رضی الله عنهما وی دیو پې ډاکه وواله او علي رضی الله تعالی عنه پکې برخه ورنکړه. لکه شیعهګان چې د علي رضی الله تعالی عنه له ترجیح په نور صحابه باندې ورکوي. نعوذ بالله دا خبره کوي وی الله وحی علی ته رالیږله خو د جبریل نه خطا شوی دی او محمد رسول الله علیه وړی وی ته خطا شو. نو ګوره منګه ورته وایو تا ته میراث کې برخه نه ده میلاو شوی. د میراث پیغمبر مال نه دی. حدیث صحیحانه ثابت دی چې انبیاء علیه السلام ګوره میراثونه چاته نه پرېږدي او د انبیاء میراث دی کتاب الله و سنت د الله نبی ویا ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لن تضلوا. امتا دوه څیزونه مې ته پرېښودل میراث کې کوم انګور یې پرې ولګولې نو هېڅکله به ګمراه نه شئ. څه دی؟ کتاب الله و سنتي. دغه میراث
ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ویا خلکو د وی لاش یا د پیغمبر میراث تقسیمیږي حدیث کې راځي وی چارته وی دغه جمعات کې هغه لاړ جمعات کې حلقې ناصري صحابه تعلیم او تعلم کوي به ترال ویلال ته څه نو وی تاسو څوک ونی لیدل څاک اوی ولی خلک خو پکې او چړالې ډلې نه سوزه پځې خو ول دقل ته میراث وکړه د الله د پیغمبره ول دغه حدیث خو صلا قرآن یو بل ته خودله مته پیغمبر وی دغه پرخي نو مونږه دیو ته میراث نه میلاو شوی دویمه د پیغمبره د بیبیانو سره نکاح کول حرام هغه خو الله وی امهاتهم نو روحانی میان دي په عظمت کې آدم مور سره نکاح حرام ده نو د پیغمبر د بیبي سره ابد الابد د پاره نکاح حرام ده ولیا پیغمبران د امت روحانی پلرونه دي نو میندیا بیبیانې دا روحانیه میندې دي نوار سړی ځان له دلیل ګوري آی پکې دا ویلي دغه رنګ یا اعتراض هم کوي بعضې خلک ناپوهه وی دا یا چې دی وی دا منسوخ شوی دی چې وقرن فی بیوتکن زنانو ته وی کورونو کې کینئ ولې وی عایشه رضی الله تعالی عنها وی وتې وه کله وتې وه چې د معاویه او د علي رضی الله تعالی عنه اختلافات پیدا شو نو هلته مفسرین ویه چې دا خو مور وه او صحابه بچي و چې د اولاد په مابین کې جګړه راشي نو مور خامخا وځي نو دا خو د اولاد د تنازع د ختمېدلو دپاره تلې وه دا خو دی له نه وتلې یا چې ګنې دا د کوره وتي نو دا د امت مور د ګوره نو دا دلیل هم څه دی دا هم فاسد دی د دې د وجې نه به چې کله دې آیات ته تلاوت به کا او دا آیات به وه چې وقرن فی بیوتکن وی موږ ته الله ویا چې کورونو کې کینئ نو وی دومره به یې وجړله چې لوپټه به یې لمده شوه الان کې هغه د صلح دپاره وتې وه د معاویه او د علي رضی الله تعالی عنه و اولو الارحام او خاوندان د خپل ولي بعضهم ځنې د دیونه اولاد ډېر لایق دي بې بعضین د ځنو نه په میراث کې میراث وصل ته ویل چې پیغمبر ګوره ډېر محبوب دی مؤمنانو تر ځانونو نه ډېر نږدې دی مؤمنان تر ځانونو نه خو ګوره میراث به څوک وړي میراث به اولو الارحام وړي چې کم دی اولو الارحام قرآن کې ذکر دی پلار دی دی ښځه دی دا بچی دی دی یا نیکه دی دی نیا دی دا وغیره وغیره سورت نساء کې د هغې تفصیل تلی ذوی الفروض اقسام دي ذوی الفروض ته ویا چې قرآن کریم هغې حصې برخې ذکر کړي بعضهم ځنې د دیونه اولاد ډېر لایق دي په میراث کې د ځنو نه فی کتاب الله په حکم د الله کې من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرینو نه الا مگر ان تفعلوا کو تاسو کوئ الی اولیائکم د خپلو دوستانو سره معروفات څخه ګڼې لره اولیاء نه مراد دلته څه دی اخوت دا چې پیغمبر علیه السلام کله مدینې ته لاړ نو د مکی او د مدني صحابي په منځ کې ورورولي دا قائمه کړه بس دا استار ورشو دا د پلاني دا د پلاني دا د پلاني نو په شروع د اسلام کې وه بیا چې کله آیات د میراث راغلی دا مسله منسوخه شوه اوی کو چرته تاسو نیکي کوئ یعنې ښه کویه د دې اولیاو سره وصیت وله وکیه انصاري صحابي مهاجري له وکي یا مهاجري صحابي انصاري له وکي رورولي دی وساده رور دی ورته ویلی دی خو فرضیه میراث کې برخه نشته هکې به وله نه ورکړي هکې برخه د اولو الارحام ده نو هغه منسوخ شوی دی په میراث باندې بیا الا ان تفعلوا مگر چا تاسې کوئ الی اولیائکم د خپلو ورونو مسلمانانو سره معروفه څه ښېګڼه چې تاسو اخوت جوړ کړی دی د خپلو دوستانو ملګرو سره کان ذلک فی الکتاب مستورا یقینا دا حکم شرعا په قرآن کې مستورا لیکلی شوی دی یا کتاب نه مراد لوح محفوظ دی دا په قرآن کریم دا په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دی
وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کله چې موږ واخیسته د پیغمبرانو نه لوزه تا ته ما ویلي وه 3 لوزونه د قرآن کې یو د انبیاو نه یو د امیانو نه یو د مولانو نه انبیا علیه السلام خپل لوز پوره کړی او امیان او مولانو مات کړی کله چې موږ واخیستله د پیغمبرانو نه میثاقا مضبوط لوز د دیو ومنک او پیغمبر ستانه ومن نوح او د نوح علیه السلام نه و ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د عیسی ابن مریم نه واخذنا منو منگا واغسته د دیونه میثاقا غلیظا مضبوط لوزه دام ولې واغستلو لیسأل الصادقین د دې دپاره چې تپوس وکړي الله تعالی د رښتینو نه عن صدقهم د دې د رښتیني د دې نه مراد پیدا سوال سره دا توبیخ د کافرو لره زوره نه ده ولې هلته ممایده کې نصارا په عیسی علیه السلام باندې دروغ تړلي چې موږ ته عیسی علیه السلام ویلي دی چې زما مور او ما لره خدایان وګڼئ هلته به ورته الله وایي اانت قلت للناس تا خلکو ته ویلي چې موږ الهک نو چې تپوس وکړي الله تعالی د رښتینو نه عن صدقهم د رښتیا د دیو یا نقاش ویا لیسأل الانبیاء عن تبلیغهم الرساله الی قومهم چې تپوس وکړي د انبیاؤ نه د تبلیغ چې قومونو ته مسله رسولې و کنه وا دلیل کافرین او تیار کړی دی کافرانو لره عذابا الیما عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود دا خطاب د مؤمنانو ته دویم د جنا دویم باب د 30 نمبر آیت پوری د کې دوه خطابات د مؤمنانو ته درمیان کې ترغیب د اطاعت د رسول ته او زورنه د منافقان لره او صاحب قبیحه دی ولرا او صاحب د مؤمنانو ذکر کوي نتایج بیا ذکر کوي واقعا د احزاب روړیا د خندق یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اذکروا یاد کیا نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې کړه دې پتاس نعمت سدیا ایجاد کوم کلا چرال تاسو لا جنود لخکری فارسلنا علی ملای منگارا ولیگو پدیو بانی ریحن هوا و جنودن او داس لخکر علم تروا چه تاسو نلی دلاغی لرا مراد تینا ملائک دی واقعا د احزاب او د خندق او د بنی قریظه دا غزوه چیو کنه دا په 4 کال د هجرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او 4 کال د هجرت باز ویا چې 5 کالو دا ټوله کافر راجمع شولو په دا کې تمام کافر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی قریظه او سره صلوا دیو سره عهد شوی وحد چې تاسو با زمون خلاف اره چا سره مرسته نه کوي منګه بساس خلاف چا سره مرسته نه کوي په دې باندې خبره توې شو دایراله پیغمبر علیه السلام له خبر را لیا چې تمام کفر یو شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره واسه صحابهونه چا ویلا چې دروازې ځان پسې بنداو او دا کوټو سرونو نه په غټو باندې بولو چا ویلنا چې سړی او خزیا ټول وروزو او ماشومان مروباسو جنگ کو ولې وې کو چرته ناری نمړ چیانو زنانه خبرانه شاته او بچیا غم پاتې نشي چا یو مشوره چا بلا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مجلس شورا کې او ته یا رسول الله چې کله به زم په علاقه باندې داسې جنگو او منګ به وس نشو لرلې نو منګ به د خپل علاقې نه غیر چا پیره خندق وکنست چې کوم لار راغلی د کنا کې بم خندق ونست نو خندق پیدا بداوه چې دشمن بر رسیدلو نو چې را بلې انو دومره غټ خندق به چې اسبته ټوپ نشواله او اوخ به تیرا اوختل نشو او انسان به تیرا پورې وتل نشو
چې وبا نو را پورې وتل به غورځېدل به. بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو د دې صحابیا پرای باندې مشوره ورکړه. تعداد د مشرکینو چې وکنه 15,000 او د مسلمانانو تعداد په دغه وخت کې یا 3,000. نو ټول کفر او چرته دا 3,000 مسلمانان لکه نن سبا زمانه کې چې والی افغانستان کې یا 52 ملکونه او یو ملک ته راجمع شوي. نو تاسو ته ما ویلي شیخ ولی الله رحم الله وی چې زما د امیر المؤمنین سره ملاقات نو ما ورته ویلي ګوره چې احزاب به د باندې راځي، احزاب به راځي. دا د پیغمبر تاریخ دی، مسلمان د سره روان دي. دا کله داسې یو کېږي کله کله بیا یې الله املا ماتی ختمی. اوس هم ګوره که نه ټول کفر یو دی، مسلمان خو تاسو نست دي، خپل منځ کې لانجې مانجو ته اړم دی او هغه یې مستقله چانده راټوله کړه، چانده او مستقله په یو فرد باندې پیسې مقرر کړې دپاره د فلسطین د مجاهدینو د خلاف او د فلسطین د مسلمانانو د وجلو دپاره ای ثواب ګڼي. مستقله چانده یې وکړه. ګوره په روژه کې هم جنګ بند نه کړو، د هغې نه دوچن شروع کړی. د جومات محراب او د جومات میناره پرې نه ښوده، په زراو آبادي ده، په زراو دا یې د مسلمانانو ختمه کړه. او دا نه ګڼي چې دا ښځه د کونره د ورځې په زراو مسلمانان مري او مجاهدین ماشاءالله حوصله خو هغه نه بېلي، هغوی ته به څو پورې بې وجني. مونږ خو پراته یو دلته. نو یاد یې ساته الله به املا ماته کړي. خدا الله رب العزت زموږ او ستاسو امتحانات دي. نو چې خندق یې کنستلو، خندق یې وکنستلو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق دا مقدار صحابه ته حواله کړو او بیا پاکې د پیغمبر علیه السلام معجزې ښکاره شوې، صحابه کرامو ته ګټه ښکاره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې رال او چې کله یې وار ورکړلو نو پیغمبر علیه السلام ویل الله اکبر، بیا ویل الله اکبر. صحابه وی چې تا پیغمبر وار ورکولو نو دې ګټې نه به برېښت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویا ما ته د اول وار سره د کسرا او د روما ماڼۍ ښکاره شولې، دا ما ولید د دویم سره فتوحات راله، دا به الله تاسو له درکوي. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه زمانه کې دا څه پته شو مکمل منافقین ناس وه، ای به ګپونه لګول وی اوس یا ځای نشته خندقونه و یو دی وی چې موږ پارس قبضه کوو، روم قبضه کوو او فلانې او فلانې. لکه اوس زمانه کې نه وایي خلک مړه وایي دا په یو ټوپک باندې به مجاهد څه وکړي. وی دا یې پرې وکړله چې 52 ملکونه یې به د بل طرف کړل. بیا خو د منافقانو یو لار نه، څوک یې پلانې ورسه ولاړه، څوک یې پلانې ورسه تعاون کړي. اوس هم ما بله د یو کس نه واورېدل وی اوس هم ګوره د طالبان حکومت وایي د امریکې په تعاون روان دی. دا اوس هم د اتي په غوږ کې ودرېد. امریکې یو ورځ ته نه پرېږدي یهودیان او ته یې دعوه په هغوی اوس د خپلې یېرې ځنې معاملات کوي او د باندې خلکو ذهنونو کې دا یا ګڼي چې یاره بس مسلمان دی مجاهد دی او ټولې دنیا ته به خپې اړم کوي او ټول عمر به د کار دا جنګونه د دې دا مقصد دی. پیغمبر علیه السلام چې مدینې ته رالی نو صلح د اول د یهودو سره وکړه چې زما ګوره ستاسو کار نه وي. اوس ما دوی صلح کړې، نظام قائم کړی او معاملات تجارت اسلام نه دی منع کړي. وا د چین سره کوي، کو د روس سره کوي، کو هغه په چالي خرڅي د اسلام منع کړه نه ده. د الله نبی به شام ته نت، یمن ته بنت، دارنګه تجارت به د يهود سره کا، د نصارا سره نه. دا چې د اسلام خلاف نه ده وساج دی باندې ته نه پوي. دیتا شرعي فالسی وای. شرعي فالسی دا چې تبه ټول کفر ته په یو ځل په ناړم کې ته نشي. صلح د وسبرې د دې وس صلح چانه کوله. خو چې کله شکست کې شو نو ټول اوس ومنله. بهر کې په او بیا جابر رضی الله تعالی عنہ رسول الله می ولیدلو چې دا الله پیغمبره په مخ باندې د
د ولږې اثراتو. یو سیرت کې دا لیکیا چې په دې دا پسې ګټه تړلې وه ګټه، لیکن دا واقع دا لږ کمزوري دي. نو کې د پیغمبر علیه السلام په مخ باندې مې د ولږې اثر ولید. وی لاړم کور کې مې چې څه شته وی چې او څه لږه وړه دي او لږه دغه ښوروا ده، خو ګوره یو څو کسان راوله داسې نه چې ټول خندق را پسې رانولې ښځه ورته وایي رسول الله ته وایي ما پټ ویل، هغه وایي چې راځئ جابر ډوډۍ کړي. ټول خندق راغی. وایي ما به یو ځل کور ته کتل مخې ته، یو ځل به مې لښکر ته شاته کتل، نو به زراو خلک وایي ما ته د الله نبي ویل ګوره چې د پتیلې نه به سر نه چوتې. بس ویا د الله پیغمبره شروع شو خوراک به ورکاو حتی چې اخیری پینډه پاتېده. او وایي په الله مې د قسم یا کو په وړو کې او په سالن کې دومره کم شوي. دا د پیغمبر معجزه وه. ټول الله ماړک برکت پکې الله واچو. او خندق به کنستل او دا شعر به ویل چې نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. منګه هغه خلک یو چې منګه بیعت کړی دی د محمد رسول الله سره. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. په څه مو صداله اوس کړی دی په جهاد باندې چې منګه څو پورې باقي و جنګیږو به. رسول الله به جواب ورکاو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. یا الله ژوند نه دی، ژوند خو د آخرت دی. الله بخښنه وکړه انصار او مهاجرو ته. او بل روایت کې راځي فرحم الانصار والمهاجره، رحم وکړه په انصار او مهاجر صحابو باندې. نو دا سخت وخت خو خنده کې وکنه شدی رال چې خیال یې وکړ ورات دی خو نشو را پورې وتلی، بس دغه شوارې مارې کولې خیمې والې بس پړاو یې واچاو. چې پړاو یې واچو الله پې نه توپان مسلط کړو، سیلی پې نه راله، باران پې رالی، بس خیمې میوې وله د سټې والوځولې وڅښتېدل. چې کله لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا څوک به خبر راوړي. حذیفه پاڅېدو رضی الله تعالی عنه وی د الله رسوله زه یې راوړم خبر، زه به یې راوړم. د الله نبي ویا څوک به پاڅي. نو درې غږې کړي یو روایت کې راځي. دا ولې پیغمبر کول؟ دا پیغمبر علیه السلام دی امت ته ښودله چې صحابي ګوره یوه خبره وکړي نو په حقه ولاړي. بس ویل چې زه ځمه نو نور چاته ضرورت نشته. دا نوره نه پاڅېدل، یو د پته وه چې یو پاڅېدلې. نو درې ځل د الله نبي ویل او درې ځل دقه یو صحابي پاڅېږي. پیغمبر علیه السلام ویلاله دعا وکړه، سخت تخني وه او وایي زه داسې یومه لکه په بنده کوټه کې چې روان یم، داسې مې الله حفاظت و. وایي چې زه لاړم وایي دی اور بل کړی، خو د الله نبي ما ته ویلي ګوره څه اقدام به نه کې، حرکت به نه کې. وایي چې زه ورغلم ابو سفیان وایي ورته ناست خېټه یې کولاو کړې ده سپینه ښکاري. وایي ما لیندې ته غشی نه نیسو چې رسا دا نوم یې ولم. وایي بیا د الله د پیغمبر خبره را یاده شوله چې تا خو د الله نبي ته ویلي ګوره حرکت به نه کې. نو دا ډېر هوښیار خلک و ماهره. یو دمه وایي ویل چې هلکه غیر سړی نه یې راننوتی لښکر ته. نو وایي شپه وه د یو بل لاس یې ونیول، ویل چې د خپل ملګری دې لاس ونیسي. نو صحابي وایي چې ما چالاکتیا وکړه، زما خواته یو ولاړو دا لاس مې ونیول چې من انته څوک یې؟ ویل چې زه پلانې یم. ویل چې زه ودرېږم. نو زما نه یې تپوس نه کړو، ونه کړلو. او بس د هغه ځینې فیصله د تګ وکړه. الله هغه واقعه ته اشاره کوي. د الله نبي کله چې دی رخصت شوله د الله رسول ویله ویل دی به نوره په موږ پسې نه راځي، اوس چې ځو نو موږ به پسې ځو. بس دا خیره راتګ و. دې کې د مسلمانانو امتحان و. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو یاد کړئ نعمت د الله تعالی چې کړی دی په تاسو باندې. ایجادکم جنودون کله چې رال تاسو لره لښکرې فارسلنا علیهم ریحا منګه راولېږله لای په دیو باندې ریحا هوا و جنودن او داسې لښکره لم تروا چې تاسو نه لیدو هغې لره.
وکان الله د الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدونکي اجاؤکم کلا چرال دویا ساسو غلا من فوقکم کلا چرال دویا ستاسو غلا من فوقکم دبارنا ومن اسفل منکم مولان د ساسونا دبارنا مراد طرف د مشرق دی دا بنو غطفان قبیله وا او د لاندینا دا طرف د مغرب دی د دینه قریش مراد نو ټول کو پرا دی یو بل طرف نه راغلی و اذا ذات الابصار کلا چنی غیر واستوي سترګې د منافقانو دا حال د منافقانو د بقا چې تی جوړ شوی بس یو بل د بیا څخه کتلا په غټو سترګو باندې ویل وس بڅکاو نو په ځل کې خو ایمان نو کنن سبا زمانہ کې چې خلک یاره وای د دې مقابله موږ د یهودو نه سارا ونشو کولای ودا منافقین دا خبرې کړې وي مقابله ته نه کې الله یې کیا الله یې تبا کوي او کلا چې نه غیرت وي او چې غي شوی وي استرګي وبلغت القلوب الحناجر او رسیدلی وزلونا الحناجر مروتا مر دا کنایه ده د شدت الخوف نه د زړه چې دانګونه وي دړکن دا چې دانګونه وي حرکت کوي بار بار دا رسیدلی وڅتا مارو ته رسیدلی صحابه کرامت رسول الله په سخت وخت کې دا دوا وخودله وې دا دوا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا دا په سخت مصیبت کې دا وي چې ډېر تکلیف دبانی وتظنون او تاسو ګمانونه کولا بالله فلا بني الظنون ګمانونه بد دا د منافقانو حال هنالک ابتلی المؤمنون په دغه وخت کې امتحان واغستلی شو د مؤمنانو وزلزلوا او وجړقولی شو زلزالا شدیدا وجړقېدلو سختو سره واذ یقول المنافقون کلا چې ویل منافقانو اوس دې ځای دیات څوارلسه قبایح د دې ذکر کوي ګوره دا جهاد الله دې لره لېږلی دی یو الله د کفر ملا پې ماتی دویم الله کارا او کوټه معلومي چې دا کارا مسلمان څوک دی دا کوټه څوک دی نو یو خو د خولې ایمان دی یو د زړه ایمان دی نو اوس عقباتونو ته ګوره مرضونو تی واذ یقول المنافقون او کلا چې ویل منافقانو والذین واکسانو فی قلوبهما په زړونو د دوی کې مرض سی ویل ما وعدنا الله وعده نه ده کړې زموږ سره الله ورسول او د رسول د الله الا غرورا مگر د دوکې دا خو یې موږ ته ویله چې داسې فتوحات به او داسې نصرتونه به او داسې امدادونه به او دا غنیمتونه به دا خو موږ پسې لښکر دلی کور ته راورسي نو دا امتحان الله غست ویل الله او د الله رسول الله سعاده دوکې وعده کړې ده وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ او کلا چې ویلا یو جماعت وړلی دا ابو عرابه بن اوس امام قرطبي ویا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ او کلا چې ویلا یو ډلی منهم د دیونه یا اهل یثرب ای مدینه والا یثرب دا د مدینه اولنې نوم او دا یثرب دا د عمالقه یو سړی او دا د هغه نوم هغه ولې خو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو نو مدینه المنوره نبی او ته مدینه اوس دې کې اختلاف دی چې آیا مدینه منوره خدا کو مدینه رسول دوانه ذکر دي مدینه الرسول متوي او مدینه المنوره متوي نو باز ویا چې د منورې په دې مدینه الرسول وتویل پکار دي ځکه دا خار د پیغمبر دی په رسول چې یادېږي نو بهتره ده بهر کې دوانه جایز دي دای دویم قباحت دی ویلی مدینه والا لا مقام لکم نشته دی ویلا ستاسو د پاره د پناهي ځای فرجو د دین نه واپس شئ بیته وی کافر شئ بس اسلام ته ورغزار کیا لا مقام لکم نشته دی ځای ستاسو د خلاصونه فرجو د دین نه واپس شئ دریم قباحت واوره
ويستاذن فريق منهم النبي او اجازت غختل یو جماعت منهم د دیونا د پیغمبرنا سی ویلا یقولون ویلی ان بیوتنا عوراوی زمنگ کورون خالیدیا ایویل منگا نشو دلیل سرا خندق تا نشو وطلیا ولی وی نشو وطلی وی کور کی محافظ سوگ نشتا واڑا واڑا مورا فلار می دیا داویل محافظ داغو دا خدمت سوگ نشتا کنن سبان زمانہ کی دا قحال دا دا رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی ان الولد مبخلت مجبنت وی بچیا دا د بوزدیلیا او د بخل سبب دی اولاد په انسان کې بخل پیدا کوي بس بیا به وروره بټوي پیدا کړي او ورا چې بیا چیرې دا واړه راغ شي چې ټیکانه خوله پیدا او یو د بوزدیلی سبب دی جهاد لدی نه پریدي نو بس بیا به چیرې دا واړه نه پاتې شي دا شیطان به وسوسه درچي ول صحابه بچی نه وڅ او صحابه څه بچی خو له صحابه چې پیغمبر او فراق بساسه هغه د پیغمبر نه جدا کېدل واو بچو مچو ته او داغه سای وخت او داغه څلور درې او څلور دا به بیان وی در صحابي دغه دی وی ته خو عرب خزانه وای چې ته وی چې یو ادم کړه د شخان دی وی به درې میکړي څلور نبي وی رجل وی کامل سړی او چې د سې دی ویلا چې ودا بس به وی کامل یې سړی رجولیت کې وی کامل نه نبان کې په نو دی ویل دی منافقانو یقولون ویل به ان بیوتنا عورا وی زمنګا کورونه خالدیا وما هي بعورا الله وینو دا خالی سلورم قباته واورا یریدون لا ویا اراده نه لرلا الا فرارا مگر د تیختی باندې سرب کوله چې وسوزو په څه طریقه باندې اجازت لا لراکی ولا دخلت علیهم الا یاکو داخل کړي شو په دیو باندې دغه لخ کریا من اقطارها د اطرافنا د جوانبنا نو پینځم قباته ده ثم سئل الفتنه بیا د دیونا سوال وکړی شي د شرک لا اتوها نو ولا راضیه خدا ولد نور طرفونو نه راغلی وی دعوت له ولا راغلی وی او دایته ویلی وی چې مړه بیر ترازی شرک لرازی نو خو ورتلا لکه و زمانه کې دا حل دی و زمانه کې ویا یاره وی دا وی کافر دی او مال موی مردار دی او دا دی او چې کله وی زوا نو وی بچه می روان دی ختم پسې وکا چې سین ته واچي او یاره کافر دی او دا دی او پلانې دی الله وی چې سوال د نوشیه تپوز د شرک خو ورمنډه ووي وزه کو څه مواد دروځي په کجې د لولګاو کنه د يهوديانو او یا ته ویلا چې یاره 9 روپۍ به منګړه کو په څلور سره 100 روپۍ باندې هغه خبر کوي اوس به څومره خلک دي بهترین خلک دی اول ته چې مسلمانانو غوخي خوري او په فلسطین کې پټي معلوم نشو او قبرونه نه ایستل کېږي په شاول ولا کندې وکړي که قبر کار نه کېږي د 3 او د 2000 او د 1500 د 900 به څه قبر وباسي په یو کې داسې ورچ ناغه پاغي او ته پرده راچلی میډیا هم په باندې کړي خبريالان هم نشي ورتللی او یا وی پروژه کې د مسلمان د وجلو ډیر ثواب دی وی دا د دې عبادت مشته کنو ناغه ته زما صاحب عبادت ته عبادت نه وي نو په دې کې زیات ثواب دی نو څه خړې را کړی دا بمباری پی نه لا ویا کو سوال تنه وکړی شیا د پتنی د شرک لا تاوان راضی ولا وما تلبثوا او نه به ایثار شویا به په دې خار کې الا یسیرا مگر لگا شپغم قباته واورا ولقد كانوا يخينا وديا عهد الله چې لوي ذکر د الله سره من قبل مخکې د دې غزا د خندقنا لا یولون الادبار چې دای بناړه یا شاګانی دشمن ته سینې به پټاپولي پیغمبر وی چې جنگ را لته په قلار ته وی ګورا وکان عهد الله مسئولا او دې لوز الله تعالی تپوس کړی شوی
قلت وا پیغمبره لینفعکم الفرار هیڅ کله پیدا نه درکیا تاسو لره تیښته ان فررتم کو تاسو وسخته من الموت د مرګ نه او القتل یا د وجلو نه واذا په دغه وخت کې به لا تمتعون الا قلیلا پیدا به در نه کړی شي مګر لږه په دنیا کې بیا به ځئ جهنم ته قلت وا پیغمبره من ذا الذي څوک دی هغه کس یعصمکم چې تاسو لره بچ کیا نعمت ولا یجدون لهم او بیا به نه موزي دی ولره من دون الله ما سوا د الله نه ولیا څوک دوسته ولا نصیرا او نه امدادي قد یعلم الله المعوقین یقینا الله پیجنی المعوقین رس پاتې کیدونکو لره منکم ساسونه یا معوق المانعین عن الجهاد یعنی آخلکا چا نورو تا وسوسې ورچیا پاتې کوي وم قباتې دا دی والقائلین لاخوانهم او ویونکي اخپل ورونو ته هلم الینا چې من خواله راځئ دا پیغمبرم وجني راځئ زمن خواله راځئ دا څوک قرطبي ویا مقاتل قولی ذکر کړي دا عبدالله بن ابی بن سلول او دا غیا کم مرګریون هغه میشن خور چې تاسو ګوره مزه د دې لښکرو د مقابلو منګنیو او راځئ کورونو کې کینیا اتم قباتې دا دی ولا یاتون الباس نرازی جنگ لا الا قلیلا مگر لغون تک وقت راشي د جاسوسۍ دپاره جاسوسي وکیا بیازي نهم قباتې دا دی اشحتن علیکم دیا بخیل دی پتاسو ای علی نصرکم او علی موتکم ای دیا بخل کیا پتاسو بانیا چې الله امداد ونی کیا دیا بخیل دیا پتاسو بانی چې د شهادت مرګ در نکیا داخل انعام دی کنه فاذا جاء الخوف کلا چې راشي ویره د طرفه د دشمن نه او یا غلبه د پیغمبر راش رأیتهم نو تبوینی دی ولرا ینظرون ګوري به الیک تا ته تدور اعینهم اړی راړی به سترګې کالذي پشان داغه سړی یغش علیه من الموت چې بی خودی راغلی په هغه باندې د مرګ بیهوشه شوی او سترګې اړی راړی دقه رنګې په یېره کې دی فاذا ذهب الخوف کله چې لاړه شي ویره نو سلقوکم مخامخ کېږي ستاسو سره بالسنة حداد په هغه ژبو تیزو سره بیا چالاکه خبرې کوي راوځي غاړې تازه کوي اشحتن علی الخیر حریص دیا په خیر باندې حریص دیا په خیره په مال غنیمت کې وس حرص کوي اولئک لا دا خلق لم یؤمنو یولسم قبات هدایه دی مؤمنان ندی دولسم اداره فاحبط الله اعمالهم الله برباد کړي دي عملونه د دیو وکانه ذلک علی الله یسیرا او دا کار په الله باندې آسان دي منافق د عمل بربادوله دیارلسم قبات وي یحسبون الاحزاب دیا ګمان کیا پړلو باندې لم یذهبوا چې ندی تلی لکه دا چې الله وتختول کنه باران په نراله توپان دی ویل تلی دی خو ګران لګه خواشوي دی به ترازیه نو ګمان کیا پړلو باندې لم یذهبوا چې ندی تلی وایات الاحزاب قراشیا څډلې د جنگ د پاره د مؤمنانو یودون دی خوخه غنیه لو انهم کاش دیوی کاش دویا بادون فی العرابی بحر ویا فی العرابی پا باندو کی یسالونا خبرون اوریدل انبائکم استاسو د خبرونو تپوسونه کولی انبائکم استاسو د خبرونو دیوریدو تناسویا آمن تناسوی توری چه سویا دقتا دیتا دیا نورا پا خار که دلنی ساری تمنا کیا چې وزو د علاقې او د دې کلینا باندو کې چرته وسیګو ولو کان فیکم دای څلسم خبا د اخیری
ولو کانو فیکم ملائکو دیویا پتاسو کی دیا پتاسو کی موجوده موی کنه نو ما قاتلو جنگ بینوی کړي الا قلیلا مگر لږ وقت د پاره د خودلو د ریاکار به لقد کان لکم یقینا اشته د تاسو لرا فی رسول الله په ژوند د پیغمبر کې اسوه حسنه نمونه خسته نمونه د خطاب د منافقانو ته بعد ویا چې مؤمنانو ته دی کان یرجو الله چې د عقیده لري د ملاقات د الله تعالی والیوم الاخر او د ورځ د آخرت وذکر الله یاد الله لرا کثیرا ډیر ولما را المؤمنون الاحزاب هر کله چې ولیدل مؤمنانو ډله وزا تبدیلا په بدلولو سره نتیجه وسواوره یجزی الله صادقین د دې لپاره چې الله بدله ورکړي رښتینو لرا بصدقهم د رښتیا ده دی ويعذب المنافقين والله عذاب ورکیا منافقان لرا انشاء کو خوخی او یتوب علیهم یا رحم وکیا په دوی باندې ان الله تعالی کان دی غفور رحیم بخون کې مهربانا ورد الله الذين الله واپس کلا کسان لرا کفرو چې کو پرې کړي بغیدهم سره د غسونه لم ینالو خیرا چې دی ونه رسیدل فتح ته وکف الله المؤمنین والله کافی د مؤمنانو لرا او کافی شو الله تعالی مؤمنانو لرا القتال د جنگ وکان الله د الله تعالی قوی قوت والعزیز زور ور وانزل الذين اوراکو ذکر کسان ظاهروهم چې تاونه کړو د دیو سره من اهل الكتاب دال کتابونو دا بنو قریظه دیا لوز مات کړو په احزاب کې بدی په سیا سوالې غلو بدی په سیا آغا دای ولې غلو دا خپل جرګه په سوالې غلا او د بنو قریظه چې کم مشرو نا دروازه پزان پسې باندې کړ خو بیا په سوال او پزارای باندې سردار وته تاسو بلال شي منګه به پریدوي وینا نه بس ختموي دا لغونټه کې جماعت دی حسابت اخلاص نوغه نعیم بن مسعود ایمان راوړیو د دې ایمان پته چاته نه و پیغمبر علی السلام ته وی دی په جنگ اچوم خو ایمان اجازه تراکا چې ز پاکه څنګه څه دروغ و د الله نبی ویا جهاد ټوله خدا ده دوکا ده ورزه آل تلاړیا داغو تی ویلا بنو قریظه ویلا د سکار دیا چې دا مشرکین د مکه نه راغلي د ابو سفیان ډاله ده دای ګورا چې شکست وخړلو نو دای بزیا او تاسو تفریدیه او دا سکار وکیا چې تاسو مرګری شیا دا تاسو مطالبه وکیا چې موږ له لس کسان په ضمانت کې راکړي اسنه چې تاسو لوازمات کیا او ابو سفیان وسسلو کی و تاسو له لس کسان راکیا په ضمانت کې دا به زمنګ سره وی دایته ویلا وستاسو نه لس کسان غواړي او پیغمبر علی السلام ته والا کوي او د ایمان په دغه چاته نو په یو بل باندې څه شو بدګمانه شو ناغلاوس خدای مات کړي والله چې کله عذاب لاړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام په بنو قریظه په سلا بځای ته ویلا چې یو څومره سامان شیوړې دا وړیا او نور ارس ساسونه پاتې جلاوطن وانزل الذين اوراکو ذکر کسان لرا چې امداد کړو د دیو سره په خلاف د پیغمبر من آل الكتاب دال کتابونو من سیاسیهم د قلاونو د دیونه وقذف في قلوبهم موي واچل الله تعالی د دیو په زړونو کې الرعب ویری لرا فریقنا یوډلا تقتلون تاسو وجلا وتاسرون فريقا او بل ډلا تاسو قیدین کول واورثکم ارضهم او میراث کې درکړه تاسو لرازمه کده دیو غنیمت و دیارهم او کورونه د دیو اموالهم مالونه د دیو
و ارضن او داسې ځمکه لم تطئوها چې تاسو نه وه پیمال کړې هغې لره پیمال کړې تاسو نه وه هغې لره هغې هم تاسو له څه کړله درکړه دې نه کومه ځمکه مراد ده بعضې وایه چې د دې نه مراد هغه ځمکه د خیبر او د هنین ده او د مکې او بعضې وایه اکرامه چې دا د قیامت ته پورې مؤمنان څومره علاقې نیسي او قبضه کوي دا ټولې ترې نه مراد دي و ارضن او داسې ځمکه لم تطئوها چې تاسو نه وئ پیمال کړې هغې لره وکان الله او دی الله تعالی علی کل شیء قدیره په هر څه باندې قدرت لرونکی واخر دعوانا الحمد